Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hi guys and girls. Welcome to the second chapter of first year physics. Inshallah munga ba nan shuru kau the first year second chapter چې هغه نامه ده مونږ سره vectors and equilibrium. بالکل په زبردست او ریلیکس انداز کې ګورئ مونږه په انټروډکشن کې دا ویلیو چې کومو هلکانو هغه لیکچر کتلی ټیک ده چې چا نه یې کتلی هغو دپاره مونږ ویلیو چې د فزیکس مونږ سره شپږ مین برانچز دي. There are 6 main branches of physics, namely mechanics او بیا دی مونږ سره optics او بیا دی مونږ سره thermodynamics او دینه بعد دی مونږ سره electromagnetism او بیا دی electromagnetism نه بعد دی relativity صحیح شوه relativity او شپږم نمبر دی مونږ سره quantum physics دا شپږ مین برانچز دي په دغو کې ټولو نه ټف tedious and tiring برانچ دی مونږ سره دی quantum physics. اوس خو هم نه یې چېرته فی الحال ګورئ د فرسٹ ایئر چپټر نمبر 1 نه واخله او تر چپټر نمبر 7 پورې نیرلی میکانکس سره اسوسییټډ دي که څه شی دي او اپټکس چپټر 8 او چپټر 9 چې کوم دی دا مونږ سره د اپټکس سره ریلیټډ دي. چپټر 10 چې کوم دی دا مونږ سره تھرموډاینامیکس سره ریلیټډ دی. نو ګورئ چې کوم زموږ چپټر دی کرنٹ هغه نامه ده چپټر نمبر 2 that is vectors and equilibrium او هغه په کومه کټګورۍ کې فعال کوي vectors and equilibrium. نو داسې میپ چې کوم دی دا او لیول ا لیول سو ایډوانس بکس کې ورکړي نو هغه په تر باندې دا تاسو زده کوئ صحیح ده. نو یو میپ دا شو مونږ سره چې څنګه چې کوم دی دا برانچز سره چپټرز ریلیټډ دي صحیح شوه. اوس مونږ بل میپ ډرا کوو مونږ ووایو چې فزیکل کوانټیټیز مونږ سره په څو قسمه باندې دي آن د بیسس فی مینس فزیکل او کوانټیټیز دا مونږ سره آن د بیسس اف یونټس د یونټو په لحاظ سره د درې قسمه ډیویژن شوی دی. یو ځای مونږ سره دی بیس او بل دی مونږ سره ډیرایوډ او دریم دی مونږ سره سپلیمنټری. دا د چپټر فرسٹ خبره وه پرانی باتیں ہے بھول جاؤ مړه let it go دا مونږ سره چپټر نمبر فرسٹ په هغې کې مونږ دا څیزونه ډسکس کړي وو. ناو وی آر مووینګ آن د بیسس آف ډایرکشن د ډایرکشن په بنیاد باندې فزیکل کوانټیټی مونږ سره دوه قسمه دي نیملی سکیلرز او بل دی مونږ سره ویکټرز. او لږ مخکې چې لاړ شو چپټر نمبر 5 کې به مونږ ووایو د موشن په لحاظ سره فزیکل کوانټیټی په دوه قسمه باندې دي نیملی لینیر او بل دی مونږ سره انګولر. لینیر او انګولر دا د چپټر 5 خبرې دي صحیح ده چپټر 5 and now we are in position to start chapter number 2. نو په ډایرکشن په بنیاد باندې موږ سره فزیکل کوانټیټی په څو قسمه باندې دي دوه قسمه باندې دي سکیلرز او ویکټرز دوه قسمه باندې دي صحیح ده. دې ته ډایرکشن ضرورت نشته دې ته ډایرکشن ضرورت شته لانجه ټوله په دغو کې ده. نو میکسیمم فوکس به مونږ په دغه باندې نو دې د وجه چپټر نوم مونږ سره د ویکټرز اینډ اکویلیبریم. نو اوس دې ځای نه مونږ شروع واخلو دا میپ زه فردر ایکسټینډ کوم یو میپ دا شو بل مونږ سره دا شو او دریم چې کوم دی د دې چپټر دپاره زه یو بل میپ ډرا کوم چې په هغې کې به زه ووایم چې دې چپټر کې به مونږ څه سټډي کوو څو ټاپکونه دي او څنګه به دا چپټر مونږ ډیوایډ کوو نو داسې به مونږ ډیوایډ کوو دا چپټر صحیح ده. ګورئ دا چپټر چې کوم دی په دې کې چپټر نمبر 2 ویکټرز اینڈ اکویلیبریم په دې کې کوم ټاپک انکلوډډ دي او څنګه به یې سټډي کوو څه طریقه کار به ورله جوړو. میپ یې څه شی دی جسټ لایک وی فالو ګوګل میپ ټو موو اور ټو ټریول ټو سمویر. نو سیملرلی مونږ چې کوم دی څه به وکړو دا میپ به پال وکړو او دا چپټر به مونږ سره پهله به مونږ ټاپک کې چې سکیلرز څه ته وایي ورسز ویکټرز څه ته وایي صحیح ده. د دې به مونږ د دې ویکټرز به مونږ بیسک سټډي کړو ډیفینیشن وغیره صحیح ده دا به سټډي کړو. پهله به مونږ سره د دې ډیفینیشنز راشي بیا به د دې ټایپس راشي صحیح ده بیسکس کې ډیفینیشن او څه نه ریپرزینټ کوو دا به مونږ سره راشي ویکټرز باره کې. بیا ضروري چې کوم دی مونږ سره په ویکټر باندې مونږ اپریشن کړو او کوم یې اپریشن کړو ګوره اپریشن مرمت دی نو اپریشن انټیګرل هم دی ډیرایویټ هم دی دې نه علاوه خو اریتمیټک اپریشن نو اپریشن مونږ سره کومې ضروري اریتمیټک اپریشن به مونږ په د اپریشنز وکړو خو کوم اریتمیټک اپریشنز او څلور اپریشن به په دې ویکټرز باندې کوو. یو دی ایډیشن
بل دی سبټریکشن، بل دی ملټیپلیکیشن او بل دی موږ سره ډیویژن. دا څلور اپریشنې به په دې ویکټرز باندې کوو. ایډیشن نه دا مطلب چې یو ویکټر به څنګه ایډ کوو بل ویکټر سره A پلس B، نو دې فردر دوه طریقې دي. یو دی زه جنرل اورویو ورکوم، دا یو به موږ په ډیټیل سره انشاءالله ایکسپلین کړو. پایله چې کوم دی هیډ ټو ټیل رول باندې دا مونږه ایډ کوو. هیډ ټو ټیل رول باندې دوه ویکټر چې کله ایډ کوو په دې باندې ایډ کوو. دویم میتھڈ یا دی مونږ سره گرافیکل میتھڈ. اوس دا وایس تا اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے، ٹینشن نہیں لینی. او دغه میتھڈ سم جسٹ سیملرز دی ایز ټو ایډیشن. صحیح ده، صرف نیگیټیو ویکټر به واخلو. مطلب A سره به مونږه ایډ کړو ماینس B ویکټر. چې کله مونږه دوه ویکټرز A ماینس B معلومو کنه، نو اوس به ماینس لپاره جدا اصول یو رولز یو، دا خو به ډېره سخته شي. نه، موږ به داسې چالو کړو چې دغه ویکټرز چې کوم ایډیشن رولز دي دا به راوخلو، او د بي ویکټر چې کوم نیگیټیو دی نیگیټیو دا به دې سره ایډ کړو په دغه رولز باندې. صحیح ده. بیا ضرب، نو ضرب چې کوم دی موږ سره په دوه قسمه باندې دی. یو چې کله مونږه یو سکیلر ویکټر سره ضرب کړو نو دې نه به همیشه ویکټر راځي. او دویم چې کله مونږه ویکټر سره ضرب کړو نو ویکټر چې ویکټر سره ضرب کړو، ویکټر ضرب ویکټر او دې نه نتیجه کې سکیلر راشي، دې ته ډاټ پراډکټ یو څه ورته وایو ډاټ پراډکټ، او دویمه نامه یې ده سکیلر پراډکټ. او ویکټر چې کله مونږه ویکټر سره ضرب کړو او دې په نتیجه کې ویکټر راشي، دې ته مونږه څه وایو کراس پراډکټ. صحیح ده، یا ویکټر پراډکټ. نو دا به مونږه په دې چپټر کې وایو. صحیح ده. نو دې نه علاوه ډیویژن دی بیا مونږ سره، نو یو ویکټر په بل باندې نه ډیوایډ کیږي. اٹ از امپاسبل. صحیح ده، ځکه چې ډایرکشن سره بس کې. ها البته سنگل ویکټر چې دی دا مونږه کمپوننټس ته ډیوایډ کولای شو، ایکس کمپوننټ ته، وائی کمپوننټ ته، زیډ کمپوننټ ته، ډایرکشن ته، او دې نه علاوه میګنیچیوډ ته مونږه څه شی کولای شو سپلټ کولای شو. صحیح ده. نو دې ته بیا مونږه وایو ریزولوشن اف ویکټر. څه شی ورته وایو ریزولوشن اف ویکټر. نو دا د دې چپټر حصہ شوه. بیا دې نه بعد مونږ سره دی ټایپس اف فورسز. ټایپس اف فورسز د دې چپټر حصہ ده، هغه مونږ سره. او بیا مونږ سره لاست کې دی اکویلیبریم. صحیح ده، اکویلیبریم. او بیا دیٹس د اینڈ اف د چپٹر. نو دا مونږ سره میپ دی، دا په پیج ځان ته ډرا کړئ. انشاءالله اسی میپ کو هم لے کے چلیں گے، دغه میپ به فالو کوو او دا چپټر به مونږ سره د خدای په فضل سره سر ته رسي. ټایپس اف فورسز مونږ سره په درې قسمه باندې دي، کانګرنټ، اکویلیبرنٹ او کفل. کانګرنٹ فورس، اکویلیبرنٹ او بل مونږ سره دی کفل. او اکویلیبریم په دوه قسمه باندې دی، سټیټیک او بیا مونږ سره دی ډاینامیک. صحیح ده. او بیا ډاینامیک فردر دوه قسمه دی، ډاینامیک ټرانسلیشنل اکویلیبریم او ډاینامیک روټیشنل اکویلیبریم. دا یا دوه ټایپس دي. او دې نه بعد بیا د دې دوه کنډیشنز هم دي. بس خبره داغه نه وځي. So that was the map of the chapter number 2. So let's start that what are scalars and vectors. نو ګورئ دا فزیکل کوانټیټیز دی، او فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي مونږ په تیر چپټر کې ښه په ډیټیل سره ویلي دي. صحیح ده. نو سکیلرز څه ته وایي او بیا ویکټرز څه ته وایي، دوی په منځ کې ډفرنس څه شی دی، او هغې نه بعد به انشاءالله مونږ موف کوو ویکټر ریپرزنټیشن په طرف ته، چې ویکټر به مونږ څنګه ریپرزنټ کوو. So let's discuss on the basis of direction. صحیح ده. requirement. Physical quantities are divided into two categories یا types. یو دی مونږ سره سکیلر او دویم دی مونږ سره ویکټرز. what are scalars? Scalars څه ته وایي؟ those physical quantities which can be completely described by their magnitude only. those physical quantities which can be completely specified by their magnitude only are called scalars. چې صرف میګنیچیوډ ضرورت ورته هغې ته مونږ څه وایو سکیلرز ورته وایو. او now what are vectors؟ vectors مونږ څه ته وایو؟ نو vectors مونږ سره vectors are those physical quantities دا هغه physical quantities دي
which can be described چې هغه مونږ څه شی کولای شو describe کولای شو described by their magnitude as well as direction چې صرف په magnitude یا نشي گزاره as well as direction which can be described by their magnitude as well as direction are called vectors. دا magnitude لا په کې څه شی دی what is magnitude direction خو مونږ پیژنو صحیح ده ګورئ د سکیلر اگزامپل دی مونږ سره ماس صحیح ده ماس مونږ سره 2 kg شو او د ویکټر اگزامپل دی مونږ سره فورس مونږ سره څه شی شو 2 نیوټن in the direction of east نو دا مونږ سره څه شی دی ډایرکشن دی او دا څه شی دی میگنیچیوډ دی now what is magnitude a number with suitable unit is called magnitude a number with suitable unit is called magnitude یو نمبر او یونټ دغه ته مونږ څه وایو نمبر پلس یونټ is equal to magnitude نمبر او یونټ ته په شریکه باندې مونږ څه وایو میگنیچیوډ لګا 2 یو نمبر دی او کیجی یونټ دی نو دې ته مونږ څه وایو میگنیچیوډ ورته وایو صحیح ده نو صرف میگنیچیوډ ضرورت دی ته دکاندار له لاړ شي چې 2 کیلو چینی راکړه نو دې ډایرکشن کې راغې ډایرکشن کې نه ډایرکشن ته ضرورت نشته چې صدر طرف تیرا او ارباب روډ طرف تیرا نه دې ته ضرورت نشته نو صرف ته څه ته ضرورت دی مونږ سره میگنیچیوډ ته ضرورت دی یا مونږ سره لینث نو لینث از ایکول ټو 10 میټر دی صرف میگنیچیوډ دی ډایرکشن ته ضرورت نشته نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو سکیلرز او فورس څوک تاته وایي چې فورس زور ولګوه نو چرته ولګو په کوم ډایرکشن کې نو فورس 2 نیوټن او ان د ډایرکشن اف ایست دغه سه ویلاسټي مونږ سره شو 2 میټر پر سیکنډ سکوير in the direction per second in the direction of I نو دا مونږ سره څه شای شو ویکټرز نو چې صرف دا غو ضرورت ورته میگنیچیوډ ضرورت ورته دې ته مونږ څه وایو سکیلرز او چې میگنیچیوډ پلس ډایرکشن ضرورت ورته دې ته مونږ څه وایو ویکټرز ورته وایو اوس یاد ساتئ مونږ فردر مخکې بوزو ویکټرز چې ویکټرز څه ته وایي صحیح ده نو ویکټرز باندې مونږ اپریشن کوو ویکټرز مونږ ریپرزینټ کوو څنګه پایله ضروری دی مونږ سره ریپرزینټیشن اف ویکټرز نو ویکټرز به مونږ څنګه ریپرزینټ کوو صحیح ده دانیاله څنګه یې representation of vectors نو ویکټرز مونږ په دریو طریقو باندې ریپرزینټ کوو نمبر 1 دی مونږ سره سمبالیکلی صحیح ده سمبالیک میتھډ سمبالیکلی مونږ ویکټر نمبر 1 ریپرزینټ کوو کیپیټل بولډ فیز لیټر نه هم ریپرزینټ کوو بولډ فیز لیټر نه لکه ګورئ دا مونږ سره یو ویکټر وی دی نو دا به لږ بولډ کړی داس نو دا مونږ سره څه شی ریپرزینټ کوي ویکټر یو طریقه دا دویم ایرو اباف اټس هیډ د په سر باندې به مونږ سره څه شی ایرو اباف اټس هیډ نو وی دا مونږ سره ویکټر شو A یو ویکټر دی ایرو اباف اټس هیډ ها دریم اس کو سٹاپ کریں اذان او لیٹس کنټینیو اٹ بیک خګورئ مونږه ویکټر په دریو طریقو باندې ریپرزینټ کوو سمبالیک بیا ګرافیکل او بیا دریم چې کوم دی کارتیسین کوارډینیټ سیستم نو په دریو طریقو باندې مونږ یو ویکټر ریپرزینټ کوو نو سمبالیکلی یا بیا فردر مونږه درې قسمه ریپرزینټ کوو A بولډ فیز لیټر نه B ایرو اباف اټس هیډ نه C ایرو بلو اټس د نخکته چې کوم دی لاندې هم مونږ تر څه شای کولای شو ایرو داسې چې ولیکئ دا ځینې بوکو نو داسې مخکې چې کوم بوکس دی نو داسې هم مونږ څه شای ریپرزینټ کوو ویکټر ریپرزینټ کوو او میگنیچیوډ یې چې کوم دی میگنیچیوډ ستاسو بوک لیکلی دی چې هغه مونږه اپسلوټ کې چې کله مونږه اپسلوټ ساين کې ویکټر هولډ کړو نو دې ته مونږه د ویکټر دا A ویکټر دی او دې ته اپسلوټ ساين وایي چې دې کې کله هولډ کړو نو دې نه به مونږ سره څه شی راشي دا ویکټر میگنیچیوډ به راشي نو سمبالیکلی مونږه داسې ریپرزینټ کوو بیا مونږ سره دی ګرافیکلی یو ویکټر مونږه څه نه ریپرزینټ کوو نو ګرافیکلی چې کوم دی مونږ سره ویکټر څه نه ریپرزینټ کوو ګرافیکلی
ګرافیکلی مونږه ویکټر ریپرزینټ کوو سنه ګرافیکلی مونږه ویکټر ریپرزینټ کوو یو لاین نه صحیح ده نو دې ته یې مونږه وایو ټیل او دې ته یې مونږه وایو هیډ صحیح شوه نو دا سټارټینګ پوینټ ته مونږه څه وایو سټارټینګ پوینټ ته مونږه ټیل وایو او اینډ پوینټ ته مونږه څه وایو هیډ وایو صحیح شوه او دا هیډ پوینټ چې کوم دی دا مونږ ته څه شی انډیکیټ کوي ډایرکشن آف ویکټر انډیکیټ کوي ډایرکشن آف ویکټر او ډسټنس بټوین ټیل اینډ هیډ چې کوم دی مونږ ته میګنیچیوډ آف ویکټر انډیکیټ کوي صحیح ده لینث یا ډسټنس بټوین ټیل اینډ هیډ د ټیل او هیډ په منځ کې چې کوم ډسټنس دی ډسټنس لینث بټوین ټیل اینډ هیډ انډیکیټس وټ دا مونږ ته څه شی انډیکیټ کوي indicates magnitude of vector دا magnitude of vector مونږ ته وښایي چې vector غټي نو دا distance به زیاتي او چې vector ورکوټای نو دا distance به مونږ سره څه شي کمي درېیمه طریقه ده مونږ سره vector مونږ represent کوو په cartesian coordinate system کې نو اوس cartesian coordinate system څه ته وایي پهله به هغه ووایي خو ستاسو بوک تیوري ما ته چې څومره یاده دې پسې ټاپک دی geometric vectors او algebraic vectors خو جیومټریک ویکټرز هغه ویکټرز دي چې هغې ته کارټیسین کوارډینیټ سیسټم ضرورت نه وي او الجبریک هغه چې هغې ضرورت وي نو پهله مونږ ته ضرورت ته څه دی چې پهله مونږ ووایو کارټیسین کوارډینیټ سیسټم سو اور موټو اور ډایرکشن اور ټاپک نیکسټ ون از وټ مونږ ټاپک شو کارټیسین کوارډینیټ سیسټم وټ از کارټیسین کوارډینیټ سیسټم Cartesian coordinate system is a system used to indicate the position of a point or a body. A system used to locate a body मतलब to locate a body used to find the position of a body ये body position مونږه معلومو نو دې لپاره position of a body چې کله مونږه معلومو نو دې لپاره یو سیستم ډرا کړو هغې سیستم ته څه وایو کارټیسین کوارډینیټ سیستم لکه دا یو پکې داسې لایني بل پکې داسې لایني نو دلته یو باډي پرته نو 1 2 3 نو ایکس اکسس نه دا 3 لري دا او 1 2 3 4 دی بل اکسس نه وای اکسس نه دا 4 لري دا نو دې سیستم ته مونږ څه وایو کارټیسین کوارډینیټ سیستم وایو دا پهله یو میتھمیټیشین او هغه نامه و رینې ډیسکارټس هغه پهله ځل دا سیستم راایستلی یو رینې ډیسکارټس نو دې وجې دې سیستم ته مونږ دلته دا کارټیسین کوارډینیټ سیستم ورته وایو صحیح شوه نو ا سیستم in which a horizontal صحیح شوه هغه سیستم چې په هغې کې مونږ سره horizontal and vertical line intersect each other perpendicularly intersect each other چې یو بل هغه سیستم چې په هغې کې مونږ سره horizontal او vertical یو لاین intersect each other perpendicularly یو بل څنګه intersect کا perpendicularly 90 degree angle سره صحیح شوه نو ایٹ ا پوائنٹ صحیح شوه سنټر نو کارډ دې ته مونږ څه وایو کارټیسین کوارډینیټ سیسټم سی سی ایس مینس کارټیسین کوارډینیټ سیسټم اوس د هاریزنټل چې کوم لاین دی دې ته مونږ وایو ایکس ایکسس په کارټیسین کوارډینیټ سیسټم کې هاریزنټل لاین ته مونږ څه وایو هاریزنټل لاین از ایکول ټو ایکس ایکسس دې ته مونږ څه وایو ایکس ایکسس ورته وایو او ورټیکل چې کوم لاین دی دې ته مونږ څه وایو ورټیکل لاین ته مونږ وایو وای ایکسس ورټیکل لاین دې ته مونږ وایو از ایکول ټو وای ایکسس دې ته مونږ څه وایو وای ایکسس او کوم پوینټ باندې چې انټرسیکټ شي انټرسیکشن پوینټ چې کوم سنټر دی صحیح ده که نه انټرسیکشن پوینټ چې کوم دی مطلب سنټر هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ وایو اریجن څه ورته وایو اریجن ورته وایو دا ایکس ایکسس مونږ سره دا دې نه ریپرزینټ کوو ایکس او ایکس ډیش داسې هم ریپرزینټ کوو او وای ایکسس وای او وای ډیش نو ګورئ دا کارټیسین کوارډینیټ سیسټم شو دا هاریزنټل لاین دا مونږ سره یو بل ورټیکل لاین خو پرپینډیکولر یې انټرسیکټ کړه داسې ښه 90 ډیګري انګل جوړوي چې داسې انټرسیکټ دا بیا کارټیسین کوارډینیټ سیسټم نشو او په سنټر باندې ښه نو داسې وګورئ نو دې ته مونږه ایکس ایکسس وایو دې ته مونږه وای ایکسس وایو دې ته مونږه څه وایو اریجن وایو او دې سیسټم ته مونږه څه وایو کارټیسین کوارډینیټ سیسټم ورته وایو دې ته ایکس ډیش وایو دې ته مونږه څه وایو وای ډیش وایو دې ته ماینس ایکس ایکسس هم وایو دې ته پلس ایکس ایکسس او دې ته مونږ وایو ماینس ایکس ایکسس سیملرلی پلس وای ایکسس او ماینس وای ایکس ایکسس
نو دا موږ سره څه شی کارټیسین کوارډینیټ سیستم. 2 منټه شو ویډیو 20 ښه. اوس مونږه مخکې ځو څه طرف ته دریم ویکټرز مونږه په دریو طریقو باندې ریپرزینټ کوو. پهله و مونږ سره سمبالیک او دویم و مونږ سره ګرافیکل او دریم و مونږ سره ریپرزینټیشن آف ویکټر ان ا دریم دی مونږ سره ریپرزینټیشن آف ویکټر ان وټ Cartesian coordinate system. Representation of vector in Cartesian coordinate system CCS. صحیح ده. اوس ګوره په Cartesian coordinate system کې به مونږ څه شی وکړو ویکټر به څنګه ریپرزینټ کوو. نو درې سټیپه دي دې لپاره. نمبر 1 سټیپ دی مونږ سره ډرا Cartesian coordinate system. دویم سټیپ دی مونږ سره چوز سویټیبل سکیل. یو سویټیبل سکیل و څه شی کړئ سلیکټ کړئ. صحیح شوه. او دریم نمبر دی صحیح ده ډرا ویکټرز in it according to given direction. ویکټر به په دې کې څه شی کړئ ډرا کړئ according to given direction. چې کوم ډایرکشن یې مونږ لرا کړی دی صحیح ده انګل تیټا یې مونږ لرا کړی دی انګل صحیح ده تیټا هغې مطابق به تاسو څه شی ډرا کړئ ویکټر به ډرا کړئ. ګورئ دا درې واړه سټیپس مونږ اپلای کوو. سپوز آی وانټ ټو ډرا ا ویکټر 50 نیوټن فورس دی مونږ سره 50 نیوټن فورس دی مونږ سره او دې ډایرکشن دی 45 ډیګري او دا یې چې ډرا کړئ ریپرزینټ کړئ په کارټیسین کوارډینیټ سیسټم کې څه شی کړئ ریپرزینټ کړئ. دا به مونږ څنګه ریپرزینټ کوو. سټیپ نمبر 1 ډرا کارټیسین کوارډینیټ سیسټم. لوج کارټیسین کوارډینیټ سیسټم مونږ څه شی کړ ډرا کړ. स्टेप नंबर 2 चूज सुटेबल स्केल. नो 50 न्यूटन संग ड्रा कीजिए यार. न्यूटन भी कोई ड्रा करने वाली चीज़ है ना. दा से चल बोकड़ो गोरे दा शो 10 दा शो 20 या दिस इज फॉर सपोज 1 2 3 4 एंड दिस माइट बी 5 6 दा मुंग सर एक 6 शो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही شو. دا مونږ سره څه شی شو وای ایکسس شو. څه شی شو وای ایکسس شو. اوس ګورئ کارټیسین کوارډینیټ سیسټم هم ډرا کو. سټیپ نمبر 1 ډن. سټیپ نمبر 2 چوز سویټیبل سکیل. نو 50 نیوټن خو دلته نه ډرا کیږي. نو لیټ سپوز سویټیبل سکیل سلیکټ کو. سټیپ نمبر 2 1 خو کارټیسین کوارډینیټ 10 نیوټن مونږ سره څه برابر شو د 1 سنټي میټر برابر شو. نو 50 نیوټن به څه برابر شي 5 سنټي میټر. اوس دا ویکټر ډرا کړئ 5 سنټي میټر ویکټر ډرا کړئ خو اکارډینګ ټو ګیون ډایرکشن. نو ګیون ډایرکشن څه شی دی 45 ډیګري. تاسو به څه شی راوخلی ا پروټریکټر به راوخلی ډي. دلته به کېدی چې دلته کېدی نو داسې به یو دلته دا 90 ډیګري دا 0 ډیګري شو. دا موږ سره څه شی شو 90 ډیګري او دلته به یو ارک ډرا کړئ 45 ډیګري. څه شی تیټا از ایکول ټو 45 ډیګري. دا مونږ هغه ډي کېښوده ډي چې ډي م کېښوده دلته 45 ډیګري. اوس به داسې چلو کړئ چې فوټه به راوخلی فوټه او فوټه چې راوخلی نو 5 سنټي میټر به دا لاین پرېږدئ او نور به یې څه شی کړئ کټ به یې کړئ. 5 سنټي میټر دلته چېرته دی نو دا به پرېږدئ او نور به یې څه شی کړئ کټ به یې کړئ. نو دا مونږ سره ویکټر ریپرزینټ شو په څه شي کې کارټیسین کوارډینیټ سیسټم کې او دا دی مونږ سره 50 نیوټن او انګل دی مونږ سره 45 ډیګري. یاد ساتئ انګل به مونږه آلویز تیټا آلویز به مونږه ډرا کوو. آلویز ډرا فرام دا به مونږه ډرا کوو پازیټیو ایکس ایکسز نه به څه شی کوو مونږه ډرا کوو پازیټیو ایکس ایکسز نه خو په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې ان انټي کلاک وایز ډایرکشن کې به یې مونږه ډرا کوو. داسې ګړیال ځي ګړی داسې ځي دې ته کلاک وایز یو او دې ته اپوټه چې دې ته انټي کلاک وایز یو نو انګل به داسې ډرا کوئ ښه انټي کلاک وایز ډایرکشن کې او پازیټیو ایکس ایکسز سره. نو دا شو مونږ سره څه شی ویکټر مونږه ډرا کړه. لاست پورشن اف د ټوډیز لیکچر مونږه ټایپس اف ویکټر ډسکس کوو چې ټایپس اف ویکټر څه ته وایي. صحیح ده. نو ویکټرز یاد ساتئ مونږ سره په 4 قسمه باندې ستاسو بک کې. صحیح ده. دیر آر 4 ټایپس اف ویکټر اکارډینګ ټو یور بک اینڈ سلیبس یا کوریکولم. ټایپس اف ویکټرز مونږ سره په 4 قسمه باندې. پهله جیومټریک ویکټرز دي بیا الجبریک دي بیا زیرو دي او بیا یونټ ویکټرز دي. خو زه پهله یونټ ډسکس کوم اسینه چې رانه بور شئ. پهله مونږه یونټ ویکټر ډسکس کوو چې یونټ ویکټر څه ته وایي. صحیح شوه. ګورئ داسې کس مونږه په کار دی چې هغه ایمانداره وي مونږ سره او هغه څه وکړه مونږ له کار وکړه او خرچه خپله خرچه ونه کړه. څومره پیسې مونږ ورکړو په هغې باندې مونږ له کار وکړه
او خپل خرچه چې کوم دی ونه کا نو دې ته مونږ څه وایو داسې څیز یو کس مونږ ته پکار دی. نو ګوره یونټ ویکټر مونږ سره هغه ویکټر دی چې د ویکټر میګنیچیوډ نه ډسټرب کوي خو ډایرکشن مونږ ته وښایي. صحیح ده. ویکټر هیوینګ چې هغه مونږ سره هیوینګ میګنیچیوډ 1 and show direction نو داسې ویکټر ته مونږ څه وایو؟ داسې ویکټر ته مونږ وایو یونټ ویکټر چې میګنیچیوډ یې مونږ سره څه شی 1 وي. صحیح ده. ګورئ هر یو ویکټر چې دا مونږ سره یو ویکټر دی A. صحیح ده. دې دپاره دوه څیزونه ضروري دي، یو د دې میګنیچیوډ او بل د دې ډایرکشن. نو دا ډایرکشن یې چې کوم مونږ ته وښایي دې ویکټر ته مونږ څه وایو؟ یونټ ویکټر. دې ته مونږ څه وایو؟ یونټ ویکټر. دا کوم چې مونږ ته د ویکټر څه شی ښایي؟ ډایرکشن ښایي. او دا مونږ سره څه شی دی؟ میګنیچیوډ دی د څه شي هغه؟ د ویکټر هغه. او دا مونږ سره څه شی دی؟ ویکټر په خپله باندې دی. نو ویکټر به همیشه مونږ سره برابر وي میګنیچیوډ ملټیپلایډ بای اټس یونټ ویکټر. میګنیچیوډ ملټیپلایډ بای اټس یونټ. دا A کیپ مونږ سره څه شی دی؟ دا یونټ ویکټر دی. نو یونټ ویکټر از represented دا مونږ څنګه ریپرزینټ کوو؟ represented by a vector by a cape by an alphabet چې کوم یو می with an arrow above its head او د دې په هډ باندې به above its head د دې په سر باندې به مونږ سره څه شي؟ ایرو نه سوري with a cape above its head A cape. صحیح ده. ګورئ چې چېرته هم داسې ویکټر راشي A cape دا مونږ سره څه شی دی؟ یونټ ویکټر دی. څه شی دی؟ یونټ ویکټر دی. یا مونږ سره راغی V cape دا څه شی دی؟ یونټ ویکټر. نو پوه شئ چې دې میګنیچیوډ مونږ سره څه شی دی؟ 1 دی. څه شی دی؟ میګنیچیوډ یې 1 دی. ځکه چې کله یو ویکټر خپل میګنیچیوډ مې لکه سپوز مونږ سره فورس دی. ښه زه چې دا ایکسپلین کړم بیا به مونږ ته اسان شي. فیمس یونټ ویکټرس مونږ سره دا دي. فیمس یونټ ویکټرس I کیپ J کیپ او بل دی مونږ سره K کیپ. ګورئ دا مونږ سره دی X اکسس او دا مونږ سره دی Y اکسس او دې نه بار چې کوم دی دا مونږ سره دی Z اکسس. په دې باندې چې کوم یونټ ویکټر دی چې هغه X اکسس ډایرکشن مونږ ته ښایي هغه I کیپ دی. دلته چې کوم دی مونږ سره هغه J کیپ دی او دلته چې کوم دی مونږ سره هغه K کیپ دی. نو I کیپ به همیشه مونږ ته X اکسس ښایي چې دې ویکټر ډایرکشن X اکسس باندې دی او دې ویکټر ډایرکشن Y اکسس باندې نو هغه سره به J کیپ لګېدلی. نو اوس ګورئ مونږ سپوز لیکو 50 نیوټن فورس په X اکسس ډایرکشن کې. X اکسس ډایرکشن کې مونږ لیکو نو داسې چې لیکو ډېر زیات هغه اخلي. نو مونږ به دا ډایرکشن څه نه ریپرزینټ کوو؟ ویکټر نه. نو داسې ویکټر ولیکئ چې هغه میګنیچیوډ نه وي چې دې میګنیچیوډ ډسټرب نه کا. نو زه به داسې ولیکم 50 نیوټن ملټیپلایډ بای I کیپ. نو دا I کیپ یې مونږ ته څه شی ښایي؟ ډایرکشن ښایي. که اوس دې خپل میګنیچیوډ وای سپوز 10 د دې خپل میګنیچیوډ هم وای نو بیا خو به دا اوریجنل ویکټر ډسټرب کړی وای. صحیح ده. لکه څنګه چې زموږ سیاستدانان دي هغوی خپل جیبونه دومره غټي چې مونږ ته بجټ یا پیکیج نه الاؤډ کوي. صحیح ده که نه؟ تو اب یہ کیا ہے خبره بیا ما نه اوږدېږي. سو داسې ویکټر مونږ ته پکار دی چې هغه مونږ ته څه شی وښایي؟ صرف ډایرکشن وښایي او مونږ لا میګنیچیوډ ډسټرب نه کړو. 50 نیوټن I کیپ. دا I کیپ مونږ سره څه شی دی؟ یونټ ویکټر دی. نو I کیپ J کیپ K کیپ دا مونږ سره څه شی دی؟ یونټ ویکټر. دا الانګ X اکسس دا الانګ Y اکسس او دا الانګ Z اکسس دی مونږ سره څه شی؟ دا یونټ ویکټر. صحیح شو؟ سو دا مونږ سره یونټ ویکټرس ان شاء الله څومره ټایم شو؟ 30 یو منټ پرېږده چې دا هغه هم زه ډسکس کړم. یونټ ویکټر خدې نه بعد دویم ټایپ اف ویکټر دی مونږ سره زیرو ویکټر. څه شی؟ زیرو ویکټر شو مونږ سره څه شی؟ زیرو ویکټر. یا بس ختم یې کړم.